الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، تاثرات اعتماد قرآن عظیم مختصر آیات تلاوت کو آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ خپل اسم عظیم رزاق ہم ذکر کرے دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے دا اللہ تبارک تعالیٰ ورگئی رازق اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم صفتوں کے الوی صفت ہے. رزق روزی لدې ذمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ باندې ده. نن په دې دور کې مادي دور کې د رزق ټول تبودو د دې پسې منډه دې پسې تړه دا په دې پسې دی او ډېر مخکې د اردو عظیم شعراو دغه شعر چې کوم دی دا ویلی و چې خدا کو بھول گئے لوگ طب روزی میں رزق کا خیال ہے اور رازق کا کوئی خیال نہیں. د خلکو د روزې او د رزق په فکر کې دومره غلبه په دې راغلې ده چې هغه رازق هغه چې دی هېر دی بس صرف په رزق پسې منډه تړله په دې پسې ډېر زیاده رزق یقینا د دې قدر دا هم یو لوی د فریضو نه لوی فریضه ده چې انسان د رزق ذرایع چې دی نو قدر چې دی نو هم دا وکړي او بیا په دې مادي حالاتو کې د بوټ او افلاس یقینا یو لوی نعمت په دنیا باندې چې دی دا خور دی. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته کاسب یعنی کسب والا کوونکي د ګټې وړې دا ډېر محبوب چې دی دا و. روایت کې راځي چې د حدیث شریف د عایشه چې علما فرمایي منبر فرمایي کاسب حبیب الله مجھے پتا سے موقع باندې فرمایلو چې یو صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم سره ملاقات وکړ او چې کله ورسره مصافحه وکړه او الله سره وکتل نو هغه لاس کتلو شبړ او خوب چې ګرځېدلی و. حضور پاک صلی الله علیه وسلم محسوس کړه چې دا صحابي کسب کوي دې ګټه کې او پای کې لاس دې دا کوي لاس شوي دي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل القاسم حبیب الله چې دا کسب کوونکی د الله دوست دی څوک دا ګټه وړه کوي کسب کوي دا د الله تبارک تعالی د نزدې کس دی. که دا زمینداري کوي دی زمیندار دی که دا مزدوري کوي جامار دی دا ډرایور دی دا ښوونکی استاد دی دا ملازم دی دا ډاکټر دی دا هر پیشه والا چې دی نو دا دی دې مزدوري کوي دی لوړ هر څه کوي الله تبارک تعالی رسول فرمایي چې دا د الله دوست دی. دا کسب والا دا د الله تبارک تعالی ته ډېر نږدې او ډېر محبوب چې دی نو دا دی. د صوفیانو کې مشایخو کې لوی صوفیا چې کوم تېر شوي دي د حضرت بایزید بستاني رحمه الله چې کوم دی دوی یووالې د کسب معاش دپاره بهر د ښاره چې دی نو وتو روان موږ دا وایو په هغه الفاظو کې چې مزدورۍ ته بهر چې دی نو دی روان د حضرت دې سره د سفر کو یا سره ساعت سفر کو درځي او بیا چې دی نو دی واپس شي واپس نو تاسو چې چاو کو چې څنګه دی واپس شي بیا الله تبارک تعالی څنګه چاته چې دی نو ورکړي. ما ولې د قرار کې یو باغې او خپل باندې شروا ماغه بل راتلا او هغه د رزق او خوراک په خوري کې ورکاو پس مې چې ما ته الله تبارک تعالی خپل کور کې خپل کلی کې راکړي
سره پارا د دومره مشقت او د دومره مصیبت چې کوم دی اخلا وجه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله په دغه زمانه کې موجود او د مستعمل ته ولې دا معذور مغیر ځان چې کوم دی جوړه دا ولې جوړه چې کوم کړي خپل خپل نور ته چې کوم دی نو مارکي لا دې ورته نه وتري بل چې کوم روانو او یو طریقه کولو هغه دی ورته دا ډېر خبره ده او ځکه رسول الله مبارک فرمایي د دې مفهوم د حدیث شریف هم تاسو ته چې پاته لاس یعنی پورته لاس لاندې لاس ته څه مراد دا چې الله تعالی وس چاته ورکړي او هغه ورکوونکی لاس دی دا د وختو د لاس نه الله تعالی ډېر غوړه دی او ډېر نږدې چې کوم نه دی ګویا چې سړی د چانه په یو درک طلب کې دا الله تعالی به امتحان کې دي چې بچي چې دا ټول کائنات رازق دي نو الله دې دې ذرایا اسباب دې ورته کوم یو معمولیو د توفیق تعالی الله درکړي دا سړی راغلی اسلام په در باندې د دې ناس ته لہذا ورته ولې دې نه کوم ځکه دا الله تعالی څنګه انتخاب کړی په دې ټول دنیا کې الله انتخاب چې دې استا کړی هیڅ کوم دې ذریعہ او یو سبب دې نه وګرځولې چې دا څه دې عمل د استعلالي نو رازق دا الله تعالی لوی صفت ده دا ټول کائنات کې یو انسان چې کوم دې وایي چې دا روزي چې کوم دې څنګه کوم دې بچو ته د یاد کې دې سره وړم او زه دا کار چې کوم دې کوم دا خبره غلطه ده حقیقت کې اسباب بچنه نو مطلب اٹھائے اسباب نه بغیر هیڅ چې کوم دې غالي کیږي توکل پر الله باندې کې او ورکړه الله کې دا کائنات او دا نظام او دا دنیا ټول د الله تعالی یو سړی تاسو مومنه هغه دې وی داس په کوم دې ویني د مشاهده کې ټول دا راځي ټول ګټه وټه ټول خاندان دا ګټه وټه چې کوم دې الله تعالی ذریعہ سبب دې نو ګرځولي د دې د حیات د بچو د دې انسان تعلیم تربیت دا ټول وي نه سم الله تعالی هغه باندې معمولی مرز راوړي هغه مرز د دماغ شروع شي فعالیت شو کوي دې مفلوش دې په کټ باندې چې کوم دې دا کوي دې ټول نړۍ دا وی کړی आवाज چې کوم دې بیکار چې کوم دې راشي یا الله ولخیات شي الله دا اس چې کوم دې کوي دې دا روټه د اسکار چې کوم دې ورکړي بلکې علماء لیکي چې دا چې دوی زناور چې دې نو دي چې دې آزاد پودګر په سمندر کې اوسي دې حدیثونو خوراک کوي د پولیسونو خوراک کوي بلکې د حیوانات والی چې په سمندر کې یو غیر دی دا بلو ویل باندې چې کوم نه هغه دوی دا روزانه 200 پاوند دا وزن چې کوم نه غټيږي روزانه 200 پاوند دا چې کوم نه دا وزن چې کوم نه دا غټيږي 200 پاوند نو چې خوراک روزانه چې کوم نه سوي انسان چې کوم نه هغه مرشي او دا وزن چې نه هغه د پاوند څو چې کوم نه رسي دې سیوا چې کوم نه رسي الا ماشاء الله نو دا زناور چې هغه دومره هغه غټي په دې وګور کې الله تعالی هغه ته د رزق چې کوم کوي او دا ولې چې کوم کوي نو دې انسان ته خامخا په دې طریقه باندې چې کوم ورکي او دې موته الله ولې چې دا ورکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د مدینه منوره ریاست په هغه کې چې کوم د رزق د عیسی چې کوم وی امثال چې کوم دا وکړي چې د رزق د تقسیم الله تعالی بلاس کې کوم دی لیکن یو معاشره هغه چې جوړ شوی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې مدارج باندې نظام چې نه اوسه کړو کاغه د صدقات او کاغه د زکات کاغه د انصار او مهاجرینو د دې په مابین کې دا دور چې کبیر دا چې کبیر دی نو دا د هغې تربیت چې کبیر هغه مثال یو ملبه راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او صحابیه چې کبیر هغه ناس دي او خوراک سکار په کوم چې دا خوراک ولک دي دا مو د پیشکور نه دی او کله یو پیشکور ته په سره چې کبیر خوراک سم په سره چې کبیر دا خوراک ته سره کې یو دینه وو چې کله دا خوراک په منبت چې کبیر کیلو دا رزق او دا ول چې کبیر کیلو یو دینه وو یو طریقه او دا ډیبه چې کبیر وکړو نو بس پرابل دا منو خوراک کې ته مو سره اصل اس چې کبیر هغه په سره چې کبیر دا کې الله تعالی د عمل د دومره معلوم شو چې هغه د قرآن د وحي حصه چې کوم نو ګورځو یسون انفسهم ولو کان بهم خصاصه ګوره تاسو هغه دومره چې مثال پیش کو چې
چې دې دومره حساب چې کوم دی کوي خپل ځان چې کوم دی هغه نور کې ساتي او دې ګوري چې کوم دی وکړي او هغه بل هغه شي چې کوم دی پیش کی الله تعالی د عمل دومره محبوب شو چې د قرآن عظیم شان حصے چې کوم دی وکړه او دې چې کوم دی وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دې دوی د دې د خلاصان نچوړ چې کوم دی علماء او محدثینو هغه چې کوم دی ورسته دوه قسمه چې کوم دی حدیث د یو خلاصه هغه نکات چې کوم دی کړی دی او دې بیان کړی دي چې د انسان د رزق په تنګستی دا د سره وجه راځي او د رزق د سیماوالي چې کوم دی د دې ذرایع هغه دا چې کوم دی هغه سړي چې کوم دا چې کوم دی هغه ذرایع دي چې په هغه باندې د انسان د رزق د کوم دی کمیږي او کوم دا چې په هغه باندې د رزق د کوم دی سیوا کیږي موږ به عام په دا وایو چې چې د یو شي کمې زیاتې چې کوم دی هغه کم شي نو بیا خامخا دغه کمې به چې کوم دی دا راځي خو وایي چې څه داسې اسباب دي چې باید د انسان د رزق چې کوم دی تنګ کړي شي نو د رزق د تنګ نه لپاره یوازې داسې نه یو انسان چې په بعض وخت بلا سامان د دې وجه کوم دی توتي دا به هم په اجازه چې کوم دی نه ورکړي چې دا هغه چې کوم دی وته وکړي او هغه د خوراک څخه خپل استعمال چې کوم دی هغه دا وکړي او هغه نه وایي چې رسول الله مبارک د حدیث مطابق دا چې کوم دی فرمایي چې د موږ اهتمام چې یو سړی زیات چې کوم دی کوي د دې رزق په چې کوم دی نو دا به کوم دی سیوا کیږي الله تعالی چې کوم دی رزق ورته هغه څنګه ورته دی ګمان به هم د هغې د چې کوم دی دا به کوم دی دي دویم چې کوم دی ځان کې چې دا رزق د دې سیوا کیږي نو د دې د کثرت د استغفار چې کوم دی دا وایي استغفر الله العظیم استغفر الله د دې د رزق کوي الله تعالی سیواوالي طرف ته دا به کوم دی دا کوزي انفاق فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې ورکړه دا رزق چې کوم دی سیوا کوي د حدیث شریف کې چې کوم دی راځي چې دوه اعمال داسې دي چې هغه ظاهر باندې کوي دا غي سبب چې کوم دی دا چې کوم دی ګرځي خدای سیواوالي راځي من تواضع لله رفعه الله یو سړی تواضع کی د الله لپاره الله به کوم دی کوم څه کوم دی دا کوي تواضع چې کوم دی څه شی دی یو سړی په کبر سره په لوړوالي سره د ګرځېدل د بل ته احترام او قدر دې نه ورکړل او دا د معاشري سبب د دې وجه چې کوم دی هم دا د دې مصیبتونو تواضع دې چې د الله لپاره عاجزي چې کوم دی بس بدل دی عاجزي دا هم نه دا چې انسان دې د سره دی او سہولتونه یو دې دغه استعمالي نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي خواته چې کوم دی راغی جامع ډېرې زیاتې خراب چې کوم دی هغه چولې وي دا ټول موږ چې کوم دی او پرته وي دا رسول الله مبارک ته تاسو کوي تاسو ما نشته نو ته یو څه ما څه ما شته نو دا عظیم حدیث ورته کوم دی نو دا فرمایي الله تعالی دا خو خیر یو نعمت چاله ورکړي او د نعمت اظهار په خپل ځان باندې وکړي الله دا خوښه چې دې د نعمت اظهار چې کوم دی وکړي الله دې او د لباس وکړي لباس کوم استعمال کړي دې قرآن په خپل خو کې او ورو باندې وکړي سوالي چې کوم نه خپل استعمال کړي الله دې کوم دا خوښه دا عاجزه او تواضع چې نه ادا نه ده چې دا بس ډیر سره او دا چې کوم استعمال کړي نه تواضع چې وسو کوي نو رفع الله الله دې کوم ته پورته کوي چې دې عاجزي کوي بل ته عزت ورکړي بل ته قدر ورکړي دا نه کې ور پیوالي دا چې کوم له ماسي او دې وځي او دې دا چې یو کس ته الله تعالی مال ورکړي چې خرڅ کوي هغه چې کوم څه واقعي خودکار نظام باندې الله راځي سیواوالي به کوم دا راځي او دې وجه کې مشاهده کې راځي چې د زکات ادایګي اهتمام چې کوم څه کوي الله تعالی مال ډېر زیات کوي سیوا کوي ما کې نه یو کار کړی دی د نستو کې د راکو کې په مکان کې وغیرہ کې څومره اهتمام کې دومره عمل دومره زیات دي چې د زکات په اډوانس چې کتل یو ورګی دا نه دا به یو تاسو روپے هغه چې کتل یو څه دا نه هم لګي او نشي کتل بیا دا په خپل علاقات دا صاحب سره چې کتل دا موږ دا چې کتل کې الحمدلله چې بس څوک دا اهتمام کوي الله د مولا د عمل ول چې کتل دا سیوا کوي نو دا رزق هم د دې چې کتل د دې سیواوالي هم دا چې کتل کوي درن دا چې دا قدر د رزق چې کتل کوي وګوره موږ دا وایو دا کوم دا غرام ځان کمدنه موجود دي
نو چې روټۍ به هم د ماشوم د لاسه وغورځېده ویې به دا چې کوم نه خپل کوئ او دا چې کوم نه خپلوئ دې شکور ته وایي چې کوم نه خپې به چې کوم نه دا به نه کوئ دا د رزق چې کوم نه قدر او د رزق دا چې کوم نه یو عزت او بلکې د روټۍ د کوس روټۍ جدا وه دا به چې کوم نه بر به چې کوم نه اوس عام نظام او عام رواج شو ډسبین دی راځي روټۍ پاکې ورځي راځي پورته او د بدی چې کوم نه نو چې د دې په خیال چې د اهتمام دا به چې کوم نه راکړي درې تاکي چې سره راځي په دې خپل خپلوان کې سره راځي کول دا هم د رزق سیوال لوی چې کوم نه زیږي لوی حیثیت او لوی انجام او لوی پدې کې حدود کشر راځي هغه چې کشر نه کوي مشر پکې کشر چې کوم نه دا نه کیو سره راځي چې نو دا هم د رزق چې کوم نه کوي دا لوی سبب دا سره راځي نه کول دا چې کوم نه دی دا رسول الله مبارک چې کوم دا وکړ په بهترین طریقه چې کوم نه کوي دویم دا چې د رزق باندې شکر کول نعمت انسان چې کوم نه شکر دا چې کوم نه کول د ابن عاد كان سكندري رحمه الله د جامع ازهر لوی شیخ الحدیث چې کوم دی شوی دی لوی شیخ چې کوم دی شیخ الجامع د سکندري دغه د اقوال یو لوی کتابونه چې کوم دی هغه د جوړ شوي دي هغه یو قول دا ویل دی دغه ترجمه د عربی دا ده چې انسان نعمت باندې شکر چې کوم دی کوي دی الحمدلله په هر حالت کې دغه نه په نعمت باندې وي دي داسې دي چې د نعمتونه دغه کړي چې کوم دی هغه واچو او هغه دنه به چې کوم دی وي دا نشي او چې کله دې شکر نه ادا کوي یا هغه ته ګاډي ته وګوره ما ته وګوره دا ما سره کوم دی سونه منډه ټوله باندې ځواب او بیا هم ناستل شپې خبر دې ګرام چې کوم دی نو په کې راسته دومره مال چې کوم دی راځي دې نه ودا ټول نعمتونه یو الله دې چې کوم دی راځي او چې دې په دې شي باندې شکر چې کوم دی کوي او دا ادا کوي الله په دې کې اضافه با دا به چې کوم دی ورکوي دا چې کوم دی د نعمت د شکر ورکوي وخت شکر اختصار دی نور مقابل داسې دي خو بیا به څو اسباب دا کوي چې د انسان د مدارس تختی چې کوم دی نو څه وجه باندې عام استعمال کو یو خدا چې دې کله روټای وي دې دې ولاړې باندې چې کوم دی نو سر دور باندې چې کوم دی ګوره دې خبره کوم انسان دا روټای سر دور باندې کوي دې ولاړې باندې چې کوم دی کوي دې حدیث نه چې کوم دی نو دا نوکات مشایخو دا چې کوم دی راوړل کړی در باندې با د رزق تنګي چې کوم دی دا راځي اوس کوم واقع چې کوم کې لوی خلک د خواص دي داسې کیو دا رزق سیوا دي او زموږ خپل ذهن خاطر مطابق دا چې دا رزق یوازې کوم دی تنګي دا نه ده چې دې چې کوم دی چې د سره بلی او دې و تش لاس کوم دی دا ده چې انسان باندې الله تعالی امراض داسې کوم دی راولي چې هغه رزق به وي او دې به چې کوم دی نه نشي کولای او دا په عام شایګو تاسو سره هم چې کوم دی کېږي لوی خلک دي پوه خلک دي لوی شایګو کې لوی زهرانو کې چې کوم دی موجود دي لاسو په تر کې سره په حاضرۍ دا پروګرام کې او په دا کې چې کوم دی روان شي نو چې دا رزق په دې باندې دوی دا چې د باندې خلاصه یعنی واشروط تصرف سر باندې دي هم یې الله تعالی رزق د دې چې کوم دی غوړي دا نه راوړي دا هم تاسو کوي او دا عام چې کوم دی یو دستور داسې دی او درنه موږ ګوره په دا د حدیثو ثابت ده چې د جماعتونو کې څو خبرې کوي د دنیا الله تعالی رزق دا نه به هم چې کوم دی دا باندې او د حدیث دی نو بالکل عالمگیر صداقت والا الفاظ چې کوم دی راځي او اس کې سم څه تبدیلی دا به راځي لکه یو روایت کې راځي چې رسول الله مبارک د صحابو د درس کوم دی فرمایي صحابه دا صفونه نیخ کې او داسې موږ روغ کړی وتا سو بیٹا ولاړو او د مهندسي داسې فرمایي دا سم پیدا څه نه چې لکه څنګه دا غشي بالکل په دای کې کوم دی نیږي او بیا به وجه فرمایله چې کله تاسو صفونه نیغ دي نو تاسو به یو بل سره دښمنۍ خپلونه به څنګه پیدا کیږي اوس کوم دي چې عقل استعمالولو دا خو عقل خبره نه ده عقل چې په دې کې څه فرمایل چې تاسو د صفونه نیغ دي نو تاسو په خپل کې به خپلونه او دښمنۍ او د موضوع به داسې کوي او چې کله نیغ نو بیا به څنګه کوي لهدا د رزق له حال مستنسي چې تاسو دا استعمال کوئ خوراک په دغه طریقه باندې بناس پر باندې سر پټي نو الله تعالی تاسو دا رزق ته کوي سیوا کوي اوس کوم ځای ته تبادل کې تاسو کوو نو چې
د الله تعالی د کور ته راځو نو سر چې کوم دی پټ دی روټه په غاړه او د ماشوم کې بیا سم چې کوم دی اهتمام دا به کوم دی دا خدا کو هغه خبرې نه کوي وړي خبرې دي الله تعالی باندې باندې اسباب د چې کوم دی په تکړی او درې په دا خبره ده سبا نکات چې کوم دی غیر او دې یو تصرف یو وفتن دعا الله نه چې کوم دی دا وفتن او د حدیث کې د مرزونه علاج دا خپل تجربه خو چې را تذکر سکے او چې موږ باندې خدا مخکې یو هیبتي څنګه چې حواس کې علماء نه کې ګلان نه کې نوام سو کې کله د مرض علاج لپاره هم دا کې یو سړی چې کوم دی دا لپاره مرض چې کوم وشي د دوه کاته موږ کې صدقه لګول کی او بیا ډاکټر ته چې کوم دی دا به الله تعالی به کوم دی تاسو کې دا څنګه د رزق لپاره کې چې او بل به دا یو ضروري چې کوم دی دا کوي انسان کله د رزق کېږي د لاس کډلې وینځي او بسم الله دا چې کډلې وي موږ سره وکړو واشو چې کډلې وي د کچې کډلې نږدې وي او بیا هم د ورته په کلاس چې کډلې استعمال چې کله وي دا اعمال شو کوي الله تعالی او خدای باندې د رزق اچري د مصیبت دا نه راولي بلکې دا الله تعالی رزق دا به کډلې سیوا چې کډلې خامې به ډکې کور به کډلې ډکې روټه ډېری شکور به کوم دی ډېری او دا به کوم دی او د برکت او د کثرت دغه لوی فرق چې کوم دی راځي او دا کثرت دې په جدا شي دی یو شي چې کوم دی سیواواله د کثرت برکت دې له جدا شي دی دا د مکو د شنو چې کوم دی کم ملاويږي دا د انسان د فهم عقل د برکت دا د کریس باندې دا یو ډور دی الله دا غیر د شروع رکوع کار کوم دی باندې او جو دیوال شکور لگی مائے کی ذکر کے لگائی اللہ تعالی باندې کرم کیو د برکت نصیبو پر دې رزق اسباب او دې چې کله زای د دې چې اهتمام له حدیث کې الله تعالی نصیبو کړه واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو